أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وإذا طلقتم النساء او کلا چې تاسو طلاق ورکې بیبیانو ته، فبلغنا پس دی ورسیږي اجلهن نیټې خپلې ته، فلا تعضلوهن پس تاسو مه منع کوئ دی لره ان د دې خبرې نه ینکحنا چی دی نکاحو کی ازواجهن خاندان خپلو سرا، اذا ترادو کلا چی دی خوشالوی بینهم پخپل منز کے بالمعروف د شریعت مطابق، ذالک دا مضمون یوعظ به نصیحت کولی شي پدې سرا من ها چاته کان منکم چې وي دستا سنا یؤمن بالله چې ایمان لري په الله تعالی باندې، والیوم الاخر او پرورځ رستنې باندې، ذالکم دا ازکا دیر زیادہ ان کے دے برکت لرا لکم ستاسر پارا، و اطہرو اور دیر پاک ان کے دے، واللہ یعلم اور اللہ تعالیٰ پوئیگی، وانتم لا تعلمون او حال داری چی تاسو نپوئیگے۔ پا آیت مبارکہ کی حکم بیانی چی کلے یو سڑی طلاق ورکی یو یا دوا ندتا پا عدت کی در رجوع اختیار دے، او کپا عدت کی در رجوع نکڑا نو دا عدت نبادم کدا خزر رضامند وی او دا سړیم خوشاله او دی نکاح کولواړي نو بیا نکاح کولی شي. تجدید د نکاح یعنی نوې طریقې سره نکاح تړلی شي. په دې کې د ښځې رضامندي ضروري ده، هغه به مجبوره کولی نه شي، په هغې به څوک زبردستي نه کړي، او د سړي رضامندیم ضروری ده. نو کچره فرض کا ښځه رضامند د سر د نکاح کولو، نو بیا بل چاله نه وي پکار چې دا ښځه منې کړي چې د سر نکاح مه کوه. د ښځې چې کوم اولیا دي سرپرستان دي، که پلار دی که رور دی او که نیکه دی او یا معاشره یا بل څوک، هغه له په دې منځ کې حایل جوړېدل نه دي پکارو چې دا ښځه منې کړي او د سړي سره د نکاح کولو نه، یا دا ښځه بل چا سره نکاح کول غواړي، نو دې سړي سره هو تعلق مکمل ختم شو. دله دا نه دي پکار چې دمکي ورکړي چې بل چا سره به نکاح نه کوې، دا زما د غیرت نه خلاف خبره ده.
ستا خو د نکاح نه دا وتېره او ختمه شوې ده، ستا لپاره خو دا د نورو زنانو په شانتې یو اجنبیه ده، بلکې ستا لپاره خو د نورو زنانو نه زیات احتیاط پکار دی چې شبهه او تهمت پیدا نه شي. نو تاسو دا ښځې مه منې کوئ چې دی بل چا سره نکاح وکړي. آیت مبارکه په دې موقع نازل شو. یو صحابي دی معقل ابن یسار رضی الله تعالی عنہ، دی خپله وي زما خور وه او هغې دپاره د نکاح بلا پیغامونه راغلل، خو ما لا چاله نه ورکوله. دې کې زما د تره زوی و ابوالبداح رضی الله تعالی عنہ، هغه د نکاح پیغام راولېږه. نو ما بل چاله نه ورکړی، دله مې په نکاح باندې ورکړه. ښکلې زندګي تېرېده، خو پته نشته چې څه وشو. نو ابوالبداح رضی الله تعالی عنہ دې له طلاق ورکړو او دا طلاق یې رجعي ورکړو. یعنې د رجعي مطلب دا دی چې دا سړی رجوع کول غواړي نو رجوع کولی شي، خو ده رجوع نه کړه په عدت کې، او تر دې چې عدت هم تېر شو. د عدت د تېرېدو نه بعد چې نورو خلکو بیا پیغامونه راولېږه د نکاح دپاره، لکه معاشره کې په عرف کې خو دا طریقې کار و چې زنانه به کونډه شوه یا به ورته طلاق میلو شو، عدت به څنګه ختم شو. نو دا یو ماحول جوړو چې فوراً به بیا نکاح شروع شو. نو نورو خلکو د نکاح پیغامونه راولېږلو. زما هغه د تره زوی ابوالبداح رضی الله عنه هم بیا د نکاح پیغام راولېږه چې زه سره بیا نکاح کول غواړم. او زما خور په دې خبره باندې رضامند هم وه چې که زما نکاح ابوالبداح رضی الله عنه سره وشي نو ښه خبره ده. او دې کې فایده هم ده، ځکه چې زنانه کله راضي او سړی هم رضامند دي او نورې خبرې پکې منځ کې ني. یعنې سړی دا ښځې له تکلیف نه ورکول غواړي، د کور د آبادولو نیتي، بیا د ښځې نکاح دغه سړي سره ډېر بهتر دی، ځکه نوې نوې تجربې کول ګران کار دی. دا زنانه یو نوی سړي له کور ته ځي، هغه به څنګه صفات والی، څنګه اخلاق کوي، دې حقوقو پوره کولی شي او که نه، بل د کور ماحول به څنګه وي. او دلته کې خو اصل تجربه مخکې نه شوې ده، زنانه ته د سړي عادات او کردار معلوم دي، نو دا ځای والا ډېر ښه دی. نو ابوالبداح رضی الله عنه چې د نکاح اراده وکړه، نو معقل ابن یسار رضی الله عنه قسم وخوړو او خور ته وی فی وجه من وجهک حرام ان تزوجتیه، وی کچره تا ابوالبداح سر نکاح وکړو نو زما مخ ستا په مخ باندې بیا حرام دی، یعنې ما ته باندې به مخ نه لګي، ما ته به نه ګوري. قسم یې مضبوط قسم دی. الله جل شانه د آیت مبارکه نازل کو چې دا د حد نه تجاوز دی چې سړی نکاح کول غواړي او ښځه هم رضامند ده، نو بیا سرپرست څه ضرورت دی چې هغه پکې منځ کې حایله کېږي.
ځکه سړی اختیارمند دی، ښځه هم اختیارمنده ده. لکه یو عاقله او بالغه زنانه چې ده او بیا چې هغه یو پېره کونډه شوې وي، نه هغه د خپل نکاح په خپله اختیارمند ده چې هغه یو ځای کې نکاح کول غواړي او خوشحاله او راضي ده او په ظاهره کې څه مسله هم نشته. نو بیا په غیرت کې نه وي ورته پکار او چې ده ولې طلاق ورکړو. غلطي د انسان نه کېږي او هغه یې تلافي کول غواړي. نو معقل ابن یسار رضی الله عنه په غیرت کې راغی او دغه ابوالبداح رضی الله عنه ته یې وی چې ګوره دا ما چاله نه ورکړې، تاله مې په نکاح کې درکړه، تا ورسره داسې وکړو، تا نه دې شتې ته وکتلو نه ما ته وکتلو، او اوس چې نور خلک نکاح کوي نو ته بیا راځي. چې کله آیت مبارکه نازل شو، نبی علیہ السلام معقل رضی اللہ عنہ روغتو. دا لفظ معقلو خلقی معقل د قاب زبر غلط، معقل ابن یسار رضی اللہ عنہ. صحابو دانون بخکل اخکللو سم بیا نو نبی علیہ السلام دی روغتو ویسه دی خیال لیت فراغل دی. نو دوی نجی دخپل قسم مات کو او خپل حورم ابوالبداح رضی اللہ عنہ تا پا نکاح کی ورکڑا او بیا دخپل قسم کفاره ورکڑا. دا یو مسئله ده چې آیا یو عاقله او بالغه زنانه خپل نکاح په خپله کولی شي او که نه شي کولی. دا درې واړه امامان وي، امام مالک رحمت الله علیه، امام شافعي رحمت الله علیه، امام احمد صاحب، چې هغوی وي نه یو زنانه خپل نکاح په خپله نشي کولی، ولی به وله نکاح کی او ولی پلار دی او بیا نیکه دی او ردین بغیر که یو زنان نکاح کنوی نکاح باطل دی. دا عائشی رضی اللہ تعالی عنہ روایت دی، ایوم امرأة نکحت بغیر اذن ولیها فنکاحها باطل باطل باطل. عائشہ رضی اللہ عنہ فرمائی چې کمی ښځې خپل نکاح په خپله وکړو او د خپل ولی د اجازت نه بغیر او ولی پلار او یا نیکه دی، وی دا نکاح باطل دی او باطل دی او باطل دی. زمونږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې نه، یو عاقل او بالغ زنانه کدا پیغله ده او کدا کونډه ده، دا د خپل ځان په خپل اختیارمند ده او دا خپل نکاح په خپله کولی شي. ها ولی سره مشوره پکار ده، د پلار او د نیکه او د مشر ورور مشورې نه بغیر نه دی پکار، نامناسب دی. لیکن کچر آغیس د صحیح ځای انتخاب کړی دی چې چا سره نکاح کیږي هغه کې څه مسله نشته دی، چې کوم شرایط د نکاح دی پکې موجود دي، نو بیا ولی ته د اعتراض حق نشته دی. د اعتراض حق هغه ځای کې دی چې کله زنانه په غلط ځای کې د نکاح اراده کړې ده، نو هغه سړی چې دی هغه د چې کوم د کفاعت چې کوم شرایط دي چې هغه حسب دی، دارنګې پیشه ده او دارنګې دینداری ده او اسلام مذهب دی، کله دې ټولو خبرو خیال ساتلی لحاظ ساتلی دی نو نکاح صحیح دی. کچر غلط ځای کې نکاح کړی نکاح خو شوی دی خو ولی ته د فسخ کولو حق حاصل دی، یعنی ولی دا درخواست قاضي له او جج له ورکولی شي چې دې زنانه په غلط ځای کې نکاح کړی دی
نو قاضي و بیا څوک دا نکاح ختم کی. خو نکاح پخپله نه ختمیږي او نه ولی ختمولی شي. او زمونږ دپاره غټ دلیل چې دی نو هغه دا مخکني آیت مبارکه کې حتی تنکح زوجا غیره. قرآن وی حتی تنکح چې دا ښځه نکاح وکړي. تنکحه کې ضمیر دی ښځې ته راجع دی چې دا ښځه نکاح وکړي بل سړي سره بل خاوند سره. نو قرآن خدا نه وایي که نه چې ولی رو لګي ردی نکاح بل چا سره وکړي. قرآن خدا وایي. البخاری کې روایت دی نبی علیہ السلام صحابه کرام رضی اللہ تعالی عنہم سره تشریف فرماو. یو زنانه راله هغې نبی علیہ السلام ته وویل چې ما تا ته خپل ځان په نکاح کې درکو، خپل نفس ما تاله په نکاح کې درکو. نبی علیہ السلام ورته فصعد النظر داسې بره ښکته ورته وکتلو او بیا نبی علیہ السلام خاموش شو. ډیر سات تیر شو. صحابه کرام رضی الله عنهم پوه شو چې د نبی علیہ السلام سره په خپله د نکاح خواهش نشته دی. یو صحابي وی جی مالې په نکاح کې راکا. وی تاسو رسو دي؟ وی جی هیڅ هم را سره نشته. وی نه څه خو وګوره که نه. وی هیڅ هم نشته دی. ورته وی کم از کم یو ګوتمه خو پکار ده که نه کم از کم. وی دا هم نشته را سره. بیا ورته د قرآن سره ته یاد را څه صورتونه ته یاد دي. هغه وی چې او پلانکي صورت راله راځي. نو نبی علیہ السلام ورته وفرمیل زوجتکها بما معک من القرآن. دا ما تاله په نکاح کې درکړه په دې وجه چې تاسو د قرآن پلانکي صورت نه تاسو د قرآن څه یاد ده. خو دا ځان اختلافي مسله شوه. امام شافعي رحمت الله علیه وی دلته کې دا با دپاره د عوض دی. نو څه مطلب و؟ ته به دې ښځې ته دا صورتونه به ورته ښیې، سبق به ورته ښیې. نو دا ردی مهر شو. ردی په بدله کې تاله ما دا په نکاح کې درکړم. او زمونږ امام ابو حنیفه صاحب وی چې نه، مطلب د حدیث دا دی چې چونکې تاله د قرآن پلانکي صورت درځي نو تا ته فضیلت حاصل شو په نورو باندې. نو دا یو د ترجیح او وجه شوه چې تاله په نکاح کې درکومه نو په دې وجې تاله پلانکي صورت درځي. بهرحال امام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا چې کوم روایت مونږ بیان کو ایوم امرأة نکحت بغیر اذن ولیها فنکاحها باطل. دا حدیث چې د اصل کې د اصول حدیث یو قانون دی. یو راوی چې وي که نه راوی آیو حدیث را نقل کی او داغه عمل د دغه حدیث نه خلافي. مطلب یو صحابي دی هغه یو حدیث را نقل کو لیکن دا خپل عمل د حدیث نه خلافي. وی دا علامت ته چې دا حدیث باندې عمل نه دی، یعنی په حدیث باندې عمل نه کوي. ځکه صحابه کرام داسې خلکو دا ممکن نه ده چې یو حدیث بیاني مو عمل د دای نه خلافي. زمونږ ستاسو په شان خلک خو نه و که نه چې وایو به یو څه وکړو به بل څه. د صحابي قول او فعل دا به میچنګ به کو برابر به. عایشه رضی الله عنها یو دا حدیث بیاني او بل ها د دې رور د عبدالرحمن بن ابي بکر دا غلور د صفیه
عبدالرحمن په موقع باندې موجود نو عائشہ رضی اللہ عنہا د صفی نکاح بل چا سره وکړو. اوس عائشہ رضی اللہ عنہا په خپل د صفی رضی اللہ عنہا سرپرست خو نه ده، نه پلار دی نه نیکه دی، ځکه ولی پلار او نیکه دی بل څوک نه دی. اوس عائشہ رضی اللہ عنہا په خپل څنګه د حدیث نه خلاف کی، یو خوای چې د خزی نکاح د پلار او د نیکه نه بغیر بل څوک نشي کولی او دا لهدا ترور ده او دا لګیارې دارې د هغې نکاح کی. نو ګوره د عایشې رضی الله عنها خپل عمل چې دا د حدیث نه خلاف د دې مطلب دا دی چې دا حدیثو چې ظاهري معنا چې دغه نه د مراد نو د حدیث معنا دا ده که یو ښځې خپل نکاح په خپله وکړو غلط ځای کې وکړو نو ولی به اعتراض کی او د اعتراض د وجې نه ولی به عدالت ته به ځي او عدالت به دا نکاح ختمي به. فنکاحها باطل یعنې بطلان ته نږدې دی، کیدای شي ولی باطل کې دا نکاح نو مناسب داره چې یو ښځه به خپل نکاح په خپله نه کي، مشوره دې کي او مشورې سره دې کي، لیکن که چېرې کول غواړي نو کولی شي. او دلته هم کوي ان ینکحن ازواجهن، یعنې دا ښځې نکاح کی خپلو خاوندانو سره په خپله کې نکاح کولی شي. ها یو نابالغه چې ده هغه خپل نکاح په خپله نشي کولی، هغه که وکړي دا نکاح نه دی شوی، ولی ته اعتراض او ولی ته حق حاصل دی. او پلار او نیکه چېرې د ماشومې نابالغې لور نکاح د هغې کولی شي او چې دا بالغه شي نو دې ته اعتراض حق هم نشته، بس پلار او نیکه چې ولې کم نکاح کړی به دا ټیک دی، بیا دا به اعتراض نه کي. او که یو بالغه جینۍ ده هغې ته پته هم نشته او پلار او نیکه ولې نکاح وکړو او دې ته پته ولګي دې هغه ځای نه دی خوښو نو دا به انکار وکړي چې زما دا ځای نه دی خوښو، بس نکاح بیا څه کې دا قاضي ته وي ختم به کړي نکاح. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ او کله چې تاسو طلاق ورکړئ بیبیانو ته فبلغنا او په دې ورسیږي، دلته کې دا بلغنا په معنا د اتمم سره موږ بیګا ویلو چې بلغه په دوه معنو راځي، یو پوره کول او یو نږدې کېدلو. د مخکې آیت کې معنا د نږدې کتو یعنې عدت ختمېدو ته نږدې دی خو لا ختم شوی نه دی. او دلته کې بلغنا په معنا د اتمم سره هغه نیټه پوره شوه چې کوم عدت هغه پوره شو او رجوع نه شوه. اجلهن نیټې خپلې ته یعنې عدت خپل ته عدت مکمل کو. فلا تعدلوهن پس تاسو مه منې کوئ دې لره. دا عدوله معنا صرف منع کول نه دي، په زبردستۍ سره منع کولو ته فلا تعدلوهن وي. په دې کې د مشکل والی او د ګرانوالي معنا پرته ده. عرب وی عدولت الناقتو چې کله د اوښې د ولادت ټیمي او ولادت یې نه کېږي مشکلاتي نو دا ټیم کې عربي عدولت الناقتو یعنې دا اوښه په مشکل کې ده، هغه مشکل نه حل کېږي. عرب وی عدولت الدجاجتو کله چرګه ده او د هغې دا چولو ټیم یې دی او د هغې طلب هم دی چې هغې واچومه لیکن هغې نه اچولی کېږي او دا د هغې داسې په تکلیف کې ده او چغې وهي، دغه وخت کې عربي عدولت الدجاجتو.
عربي داون عضوالن کم یو مرض چې کله لا علاج شي او ډاکټران به نه پوهېږي هغې وله علاج نشي کولی. عربي داون عضوالن ډېر مشکل مرض دی، یعنې حل حلې نشته دی. نو په عضال کې په عدلن کې د مشکل والی معنا پرته ده. نو فلا تعدلوهن تاسو ممنې کوئ دې لره، دی نه چې فلا تمنعوهن تاسو یې په زبردستۍ سره ممنې کوئ. چې کله یو زنانه نکاح کول غواړي او ځای یې خوښ دی نو بیا خاوند ته هم حق نری حاصل او ولي ته هم حق نری حاصل چې دا په زوره باندې منې کړي، زبردستي دې نه کړي. فلا تعدلوهن کې اول خطاب سرپرستانو ته دی، ولی ته دی. لکه معقل ابن یسار رضی الله عنه د هغې ورور هغه ته خطاب دی. تاسو ممنې کوئ دې لره ای اولیاو سرپرستانو ان ینکحنا دا چې دی نکاح وکړي ازواجهن خاوندانو خپلو سره، یعنې سابقه خاوند سره نکاح وکړي خو دا هغې چې هغه یو یا دوه طلاقه ورکړي او عدت تېر شوی دی او هغه د نکاح رغبت لري د هغه سره نکاح کول غواړي، نو ولي ته دا حق نری حاصل چې دا ښځه منې کړي. وګورئ که چېرې درې ورکړي دي نو بیا وګورئ که ښځه غواړي نو خلک به یې منې کړي، دا نکاح بیا نه کېږي. او یا دا چې فلا تعدلوهن کې خطاب دغه خاوند ته دی چې هغه طلاق ورکړی او عدت تېر شوی دی. فلا تعدلوهن پس تاسو مه منې کوئ ای خاوندانو ان ینکحنا دا چې دا ښځې نکاح وکړي ازواجهن خاوندانو خپلو سره، یعنې دا چې چا سره اوس نکاح کول غواړي نه به په آینده کې خاوند ګرځي. او دا زوړ دغه چېرې سابقه خاوند چېرې دی منې کړي د غیرت د وجې نه چې نه ته به بل چا په نکاح کې څنګه راځي، هم کور کې به خپله زندګي به تېرې نه لکه ستا سره اوس ټیمه ده ستا نه خبره ختمه شوې ده. که ته سړی وې نو تا به دا کار کو تا به طلاق ورکول بیا چې تا په خپله سړیتوب نه کار نه دی اخیستی نو ستا سره اوس ټیمه ده چې ته یې منې کړې. نو فلا تعدلوهن پس تاسو مه منې کوئ دی لره. نو خطاب بیا د خاوندانو ته دی چې چا طلاقونه ورکړي دي، یې طلاقي ته خطاب دی. ان ینکحنا چې دا چې دی نکاح وکړي ازواجهن خپلو خاوندانو سره، یعنې چې په نکاح سره به دا اوس آینده کې هغه نوی خاوند به یې ګرځي هغه یادي. اذا ترادو کله چې دی خوشحاله وي، تراضي خپلو کې رضامند کېدلو ته وي. کله چې دی رضامند دي دا ښځه خوشحاله او راضي ده، هغه سابقه خاوند او یا چې کوم آینده بل دی بینهم په خپل منځ کې، یعنې په ښځې باندې زبردستي نری شوې او ښځې ته لالچ هم نری ورکړی شوې، د هغې خپل د زړه رضامندي او خوشحالي ده. نو چې کله داسې شته دی نو بیا یې تاسو مه منې کوئ. بالمعروف د شریعت مطابق د معروف قید ولګو. که چېرې فرض که طلاقونه درې شوي دي نو بیا خو که ښځه رضامند دی نکاح به نه کېږي، بیا خو که سړی رضامند دی بیا به نکاح نه کېږي، بیا خو نکاح د سره کېدی نه شي. بیا خو هغه مسله به کوو چې په مخکې بیان شوه، بیا خو به د عدت نه بعد د بل چا سره به نکاح کړي او بیا هغه په خپلې مرضۍ ورله طلاق ورکړي، بیا به راځي د هغې.
ذالک دا چې کوم تاسو الله تعالی دا نصیحت د تکی ذالک دا مضمون چې بیان شو چې تاسو دا زنانه ممنې کوئ یوعظ به نصیحت کولی شي په دې سره الله جل شانو احکم الحاکمین دې د حاکمانو حاکم دی الله تعالی ایغه خبر نکی ډیر د نصیحت او د شفقت او د خیرخانه خبره کی ان احکامات ته بیانی خو سره پکې نرم انداز اختیاري د الله جل شانو په حکمونو کې نرمي ده یعنی فیدر پاکستاسو فرعون وانتا کی ظالم تا اللہ جل شانہ موسیٰ علیہ السلام لیگی نورتوائی چی لڑشا خو دیر پا نرمی سرغتا دعوت ورکا لعلہو یزکا شاید چی دی پاکشی اور فقولا له قولا لینا چلڑ شی دیر نرم خبر وتکوا حالانکہ اللہ تعالیٰ تر مخکې نه پدر چې فرعون هو ایمان نه وروړي بیا موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام ته وی تاسو په انداز نرم اختیاروئ دا الله تعالیٰ په حکمونو کې انداز نرم دی پوری دا تاسو الله تعالی نصیحت کی پدې کې تاسو فعل ده ذالک یوعظ دا نصیحت کولی شي پدې سره من اچاتا کان منکم چوید استاسنا یؤمن بالله چی مان لري په الله تعالی باندې والیوم الاخر پرز رستنه باندې او د ایمان چونکه زمونږ ټولو ایمان دی په دې حکم باندې بیا عملم پکار دی ذالکم دا کوم حکم چې بیان شو په دې تاسو عمل وکړئ نو ازکا په معنا ډیر زیاتون کې د برکت لرا لکم ستاسو لپاره تراکو سنه ستراشی دے برکتی راشی لکور باندې کوئی کہ ہوا الوتی وی آکور کی با دیر زیاد بے برکتی وی دیر سپیروالی بیا سمکار خرابی گی دا نحوست ختم کے پدی سرا شیطان چی دے چی ماہام کارگزاری اخلی نو د یو نه تپوس کې زوینه تاسو چلو کو بل تاسو چلو کو یو ما پلان کې باندې مونږ قضا کو بل ما دا چلو کو عزت دون غټ کار دینه دې کړي یو چې ما خزا هان خپل کې یو بل ته ګرم کړو او تر دې چې سړی باندې مې طلاق ورکوي تا زبردست کار وکړو ځکه دا دشمنی او د نفرت بنیاد کې خودو اوس به ښځه په سړي پسې لګی سړی به ښځې پسې لګیایي اوس به د ښځې وارثان ناپای سړی به ولي او یا به غله کندې به کني دارنګه اوس سړی به رالګي مانی دي ورکړي طلاق به ورکړي نه ما خو نه دي ورکړي او یا ما یو ورکړی دی اوس به هغه ځان له جایز طریقې به ګوري ځان له حیلې به ګوري حالانکه هغې به ګنجایش به وي نه نو د ګناهونو یو لار روانه شوه شیطان یې تا زبردست کار کړی دی نو قرآن وی چې کوم ځای کې ګنجایش شته دی د یو ځای کېدو نه وکړې چې شیطان هغه مردود و ززان لری کے بے برکتی ختم کے برکت و پدی سر راشی از کا دیر برکت والدے لکم ستاسو رفارا و اطہرو اور دیر پاکون کے دے پاکون کے ذکر دے چکدا اولیاء را لگی و دا خضا نکات نپری دا اخپل حوان سرا دائمان کے ہو تعلق پاتی شویر رابطہ پاتی شوی دا
اوس کېدی شي شیطان په ناجایز طریقې سره یو بل سره تعلقات قایم کړي چې یو جایز طریقه شته او گنجایش شته د شریعت ورکړي نو ولې نکاح ته نه پرېږدي بیا چې بیا هغوی ناجایز طریقه اختیار کړي نو اطهرو ډېر پاکونکی معاشره به ورسره پاکه شي بل دا چې کومې خبرې پرې به پرده راشي بیا چې څه وشو پرده به راشي د خلکو خولې به بندې شي نو لهذا په دې کې ستاسو فایده ده الله یعلم الله تعالی پوهیږي وانتم لا تعلمون او تاسو نه پوهیږئ تاسو د مستقبل پته نشته الله تعالی مستقبل هم پته ده او کله چې تاسو طلاق ورکړئ بیبیانو ته په دې ورسیږي نیټې خپلې ته بس تاسو مه منې کوئ دې رضا چې دې نکاح وکړي خاوندانو خپلو سره کله چې دې خوشحاله په خپل منځ کې په جایز طریقې سره یا د شریعت مطابق دا نصیحت کولی شي په دې سره چاته چې وي د ستاسو نه چې ایمان لري په الله تعالی باندې په ورځ وروستنۍ باندې دا حکم چې دی ډېر زیاتونکی دی برکت در ستاسو لپاره او ډېر پاکونکی دی الله تعالی پوهیږي او تاسو نه پوهیږئ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء او کله چې تاسو طلاق ورکړئ بیبیانو ته فبلغنا پس دی ورسیږي اجلهن نیټې خپلې ته فامسکوهن پس تاسو ایسارې کې دی لرا بمعروف په جایز طریقې سره او سرحوهن یا تاسو آزاد کے دینرا بمعروف فجائز طریقے سرا ولا تمسکوهن او تاسو مئی سارو دینرا زرارن دپارا د ضرر رسولو لیتا تدو چی زیادیو کے تاسو ومن یفعل ذالکا او سوک چکوی دا زیادی فقد ظلم نفسا پس یقیناً دا ظلم کو پخول زان باندی ولا تتخذوا آیات اللہ او تاسو منی سے آیاتونو د الله تعالی لرا حضوان پټو کو سرا واذکروا نعمت الله او یاد کے احسان د الله تعالی علیکم پتا سباندی وما انزل علیکم او آج اللہ تعالی نازل کو پتا سباندی
من الكتاب دا قرآننا والحکمت و دا احادیثنا یعظکم اللہ تعالی نصیحت کوي تاستا به پدې سرا واتقوا او یریږئ الله تعالی نا واعلموا پوه تاسو ان الله بكل شيء عليم چې یقینا الله تعالی په هر یو څیز باندې خبردار دی. آیت مبارکه کې بیان دی چې یو سړی خپلې بیوی له طلاق ورکړي یو یا دوه، د هغې نه بعد دته اختیار دی که رجوع کول غواړي نو رجوع دې وکړي، او کني رجوع نه کول غواړي نو بس پرېږدي ځي چې عدت ختم شي نو بیبي به مکمل آزاد شي. او که یو انسان رجوع کول غواړي نو دا به ضروري وي چې د رجوع نه مقصد ښځې ته تکلیف رسول بني، ایذا رسول بني، بلکې حسن معاشرت پکې ښکلی ژوند به ورسره تېري او زړې خبرې به نه تازه کړي. دا د الله تعالی حکمونه دي او تاسو ته په دې سر نصیحت کې په دې باندې عمل وکړئ. یعنې دا ګپ مه ګڼئ، دا هوایي مه ګڼئ او دا ټوکې مه ګڼئ. الله جل شانه تاسو ته په دې سر نصیحت کې وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ اصلیت کې جاہلیت کی او ظلم و زیاتی دامو چې د یو سړي به د بیبي سر نفرت پیدا شو او خوښه به نه وای ته بیا ایذا او تکلیف به رسو، او د ایذا او د تکلیف رسول یو طریقه دا وه چې هغې له به طلاق ورکو او د هغې به چې کوم عدت و هغه نږدې شو بیا به ورته رجوع وکړه، بیا به یې څه وخت پس طلاق ورکړو، بیا به د عدت شروع شو، بیا به یې رجوع وکړه. نه د طلاقو څه حد و نه د رجوع څه حد و. هغه ښځه به یې نه ساتله نه به یې پرېښوده چې بل چا سره نکاح وکړي. ثابت بن یسار یو سړی و، هغه هم دغه شان کار وکړو، بیبي له یې طلاق ورکړو او چې عدت ته یو څو ورځې پاتې شي، 2 ورځې یا 3 ورځې بیا یې رجوع وکړه او بیا یې له طلاق ورکړو، بیا 9 میاشتې پس بیا ورته رجوع وکړه. الله جل شانو آیت مبارکه نازل کو، طلاق حد مقرر شو چې یو سړی صرف 3 طلاق ورکولی شي او بیا د رجوع مو چې رجوع کوئ ښه خبره ده، خو د رجوع نه مقصد به بیبي له تکلیف ورکول نی، ایذا ورکول بني. وَإِذَا طَلَّقْتُمْ کله چې تاسو طلاق ورکئ النساء بیبیانو ته، چې کله تاسو بیبیانو ته طلاق ورکئ خو یو او یا 2 طلاق ورکئ، یعنې 3 نه، کله چې 3 نه پس خو بیا رجوع نشي کېدی، بیا خو طلاق مغلظ شي. یو طلاق ورکئ یا تاسو 2 ورکئ او بیا عدت شروع شي، نو د عدت دوران کې بیا 2 کارونه وکئ، یا خدا چې رجوع وکئ ورته او یا دا چې بس رجوع مه کوئ، پرېږده چې عدت مکمل شي او دا آزاده شي. فبلغنا پس دی ورسیږي، بلوغت او انتها ته رسیدو ته وي، چې کم حد وي هغه حد ته رسیدو ته بلوغت وي. نو فبلغنا چې پس دی ورسیږي، او دا بلغنا کله کله په معنا د نزدېکت سره هم راځي،
یعنی کم حد چې مقرر دی ته انسان نږدې شي دې لپاره بلغ نه راځي. لکه یو انسان مثال کراچۍ ته روان دی او دی حیدرآباد ته ورسېدو او دلته نو ته یو تن فون وکړي چې ستا نه خوا پلانکي څیز پاتې شو، هغه ځان سره وړې نه هغوی زه خو کراچۍ ته راورسېدم. نو کوم ځای کې لا کراچۍ ته رسېږي خو ته لا کراچۍ ته بله لاره پاتې را، لیکن چونکې د دې دی په مقابله باندې هغه کراچۍ ته نږدې ورسېدلی دی. نو قریب د شی په حکم د څیز کې وي، یعنې کله یو انسان یو ځای ته نږدې شي نو ګویا کې دی رسېدلی دی. نو فبلغنا چې دا ورسېږي یعنې کم عدت چې څومره ټیم دی هغه لا پوره شوی نه دی، خو په ختمېدو باندې یو څو ورځې پاتې دي. نو فبلغنا په معنا قاربنا دا بیبیانې نږدې شي اجلهن نیټې خپلې ته یعنې د عدت مکمل کېدو ته. چونکې د هغې پته یې اندازه خو لږي زنانو ته چې دومره ورځې پاتې وي په عدت کې، نو سړي له په دغه وخت کې بیا پکار دي که چېرې رجوع کول غواړي نو فوراً دې رجوع کړي. او بیا چې رجوع کړي نو حدیث کې راځي چې ګواهان پې جوړ کړه، واشهدوا ذوی عدل منکم، بیا دوه ګواهان پې جوړ کړي. دا نه چې د ګواهان نه بغیر رجوع نشي کېدی. د طلاقو دپاره هم ګواهان ته ضرورت نشته دی، بغیر ګواهانو هم طلاق کېدی شي او بغیر ګواهانو هم رجوع کولی شي. لیکن دا طلاقو دپاره ګواهان ځکه پکار دي چې سبا څو غلط بیاني ونه کړي، چې سړی دا ونه چې ما خو نه دي ورکړي یا ما یو یا دوه ورکړه کې یا به درې ورکړي، چې ګواهان به ګواهي وکړي. او یا دارنګې په رجوع باندې ګواهان پکار دي. سبا که چېرې دا سړی وی چې ما رجوع کړې ده لیکن ګواهان نشته او ښځه وي تا رجوع نه راکړې، نو خبره به څنګه ثابتېږي؟ نو په ګواهانو سره به ثابت شي. او یا دا چې ښځه انکار وکړي تا رجوع نه، یا سړی انکار چې ما رجوع نه راکړې، بعض وقت سړي رجوع کړی نه ما نه راکړې، ګواهان وایي چې نه تا خو کړې وه د مخکې. نو ګواهان پسې مستحب دي، غوره خبره ده، په دې نه بغیر رجوع کولی شي. اجلهن نیټې خپلې ته، اجل د نیټې اخرنۍ حصې ته وایي. علامه اظهري دا د لغت لوی امام دی، ناغوي اجل حقیقي معنا چې دا د مودې اخرنۍ حصې ته وایي. اگر چې باقی حصې ته هم وایي لیکن حقیقي معنی اخرنۍ ده. نو اجلهن نیټې خپلې ته د عدت اخرنۍ ورځې شپې دي هغې ته دا ورسېده، نو بیا فامسکوهن پس تاسو ایثارې کې دې لره بمعروف خو د ایثارولو په جایز طریقې سره د عرف مطابق به وي. او د ایثارولو مراد رجوع کول دي، نو رجوع ورته وکړئ. که طلاق صریحي وي نو رجوع ورته وکړئ، او که طلاق بائن نو بیا نکاح وتړئ. فامسکوهن بان تراجعوهن تاسو رجوع کې دي ته خو د یو د دوو نه پسو بمعروف او دا واپسي به د ایثارول چې دي دا به په جایز طریقې سره وي. یعنې مطلب دا چې د ایذا او د تکلیف دپاره نه چې ګنې سره د نکاح نه مکمل ونه ځي، او سړی خو چونکې ساتل هم نه غواړي او پرېښودل هم نه غواړي، بیا د معروف طریقې سره به تاسو رجوع کوئ.
او سرحوهن یا تاسو آزاد کې دی لرا تسریح آزادولو توی بمعروف پجائز طریقے سے دور مطابق او دا آزادولو مطلب دا چی رجوع مکوی ناسی یو سورزی پاتی ردا با تیری شی عدت با مکمل شی نخذ با آزاد شی کبیا بلچا سر نکاح کیو کبیا تاثر نکاح کیو کنکی ندائی خواهد بیا دا امساک و دا مجاز دے دا رجونا او دا تصریح مجاز دے دا فری خودونا او دارنگی روح المانی دویم توجیم دی کرده آغا دا چی بالغنا پا مانا دا مکمل کے دو سرا و رسیدو سرا یعنی دی خز عدت مکمل شو نو دی عدت دا مکمل کے دو نا بعد سڑی طبیعت دو اختیاراتی یو دا چی تجدید دا نکاحو کا بیا و سر نکاح نوی طریقے سر اتڑا خدا علائی چکل یو طلاق یا دو طلاق شوی نو بیا نوی نکاح تغیل شی فامسکوهن بمعروف فستاسو ایساری کے دیل رئی نکاح و سر بیاو کے نوی نکاح خب بمعروف دا نکاح پا جائز طریقی سر کوئے انہیں دانا چستا پڑک غلارا چورک بے پا نکاح کراولم چی بیاواتا لگوانتا کہ سبکو خیمہ دا سیوانی او سرحوهن بمعروف مطلب یادا دے چی عدت کر مکمل شو نو بعد اوقات سڑی بیام خپلی دادما بیبی رسو کو سر نکاح نکی بل چاہتے پا نکاح وائی نپریزی بیام نو او سرحوهن یعنی دا بل چا سر دے نکاح کون بیا ممن کوئے دا استانا آزاد شیر تاثر اس تعلق نشتا اس رشتے دا سر نشتا دے خو ہرا کارچا سر نکاح کی ولا تمسکوهن او تاسو مئی ساروے دی لرا دا فامسکوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف محکم تیر شو الطلاق مرتان نباد فامساکم بمعروف و تسریحم باحسان قرآن کریم کی تکرار نشتا آل تک دا خبر ہوا چکل سڑی طلاق ورکن طلاق نفس فورنو سڑی لیا رجوع کل پکار دی چکہ خبری سارو نہیں پکار رجوع فوراً پکار یا طلاق نحوست ختم شی او یادا چی بس بیا پریزا او دلتا کی دا عدت اخیرانے وزش پی یادی چستان ہوتیم تیر شو دو میاشتی دری میاشتی تیرش پی او دار روزش پی نزدیدی نو پا دی وقتی کم از کم بیا سوچکا او بار بار سوچکا چاسر مشوروں کا استخاروں کا خیر دے نو کچری ساعتین بیاوتا رجوع کا او کنی نو بس بیاد او درازی پاس دام رجوع مکوا ولا تمسکوهن او تاسو مئیساروے دی لرا ان رجوع تمکوے خو زرارن دا پارد ضرر رستولو دا مفعول لہو رے دا رجوع تاسو ولی کوے لکه د غلاره چې ضرر ورته رسومه تکلیف ورته رسومه ظلم او زیاتي به سره کومه پرېږده مې نه ویرانځوم به ولا تمسکوهن تاسو مه ایساروئ دوی لره ضرارا دپاره د تکلیف رسولو ضرر رسولو لتعتدوا چې تاسو زیاتې وکړئ د ضرار مانم ظلم کول دی او د تعتدو مانم ظلم کول دی
د یو ظلم نه پس بیا انسان بل ظلم شروع کی، دا ظلم بل ظلم پیدا کی، بیا د یو ګناه اثر دی چې بل ګناه بکې، د نیکه اثر بل نیکی دا، د ګناه اثر بل ګناه دی. د یو ظلم نه پس بل ظلم بکې، بیا نو د ظلم د پاسه ظلم ولیکې. دا رجوع تعالی بیانو کول پکارو. شریعت خو تا ته د گنجائش پیدا کو، د تنګې نه وباسرې چې دا یو طریقه شته که طلاق دې نشوي دي په غلطۍ سره یو یا دوه، نو ته رجوع کولی شي. اوسو نو شریعت خو تاله یو آسانی او گنجائش درکو. د گنجائش مطلب خدا نه چې تی په ناجایز طریقې سره استعمال کا، چې راشه رجوع تو کوم چې داسې وکم او داسې وکم. نو دا ظلم نه دی چې تا د شریعت هغه جایز گنجائش تا په غلط انداز کې استعمال کو، او بیا دای نه په چې ستا بیبي شوه دای حقوق بیا تا باندې واجب شو، بیا نه پوره کوې او زیاتي ورسره کوې، دا بل ظلم شو بیا. او یادا چې دا زرار مطلب دا دی چې تاسو دا رجوع کوئ نو مقصد دای عدت اوږدول دي، چې رجوع دې وکړه بیا په نکاح کې شوه، اوس دې ساتي نه او څه وخت پس سره بیا طلاق ورکې، نو بیا د عدت شروع شو او ته بیا ورته رجوع کې، نو دا زرارن د مودې اوږدولو دپاره چې کله په نکاح کې راځي او کله د نکاح نه ځي. او لتعتدو چې تاسو زیاتې وکړئ، یعنې مقصد ستاسو دا دی چې د دې ښځې نه څه واخلئ، څه پیسې ترې اخیستل غواړئ، څه کالي ترې اخیستل غواړئ، ځمکه او باغ وغیره ترې اخیستل غواړئ. ومن یفعل ذالک، او څوک چې کوي دا کارو، ذالک کې شرط اعتدا ته، دا څوک چې دا زیاتی کوي، نو زیاتی چا باندې کی؟ فقط ظلم نفسه، پس یقینا د ظلم کو په خپل ځان باندې. زنانه یو بے بسا مخلوق ته، او څوک تا سره تاسو لاس نشي چولې، د هغې خو مجبورې دي بلا شي، ته خو آزاد یې او خو مجبوره ده. زنانه غریبه به څه کوي؟ نو چې ته یو زنانه سره یو بېوسه انسان سره ته زیاتې کې ظلم کې، تعالی الله تعالی اختیار د دې لپاره درکړی چې داسې وکړه. پکار خو دی چې خلکو ته نمونه شه، خلکو ته یو مثال وښیه چې د بیبي دا حقوق دي، دا عزت دی. یو بیبي له دا پردی لورخو له دا عزت ورکول پکار دي چې ستا لورخو له خلک سبا بیا عزت ورکړي. ته لګیا یې ځناور جوړ شوی داسې کارونه کوې، نو دا تو اختیارات د دې لپاره استعمالوي. نو څوک چې دا عقل راځي په خپل ځان باندې ظلم کوي. آخرت په اعتبار سره ظلم دی او دنیا په اعتبار سره خپل ځان سره ظلم کوي. د آخرت ظلم خود دا وکړو چې تا دای حقوق واله او ناجایز طریقه استعمال کړه، نو آخرت کې به تا ته سزا ملاویږي. نو آخرت کې دا چې تا له سزا درکړي، دې سبب ته په خپله ګرځېدلی، تا خپل ځان سره په خپله دا ظلم کړی دی. او دنیا کې ظلم دا دی چې کله تا یو پېره طلاق ورکړو، بد اخلاقي دې وکړه او بدتمیزي دې وکړه، خبره خو پټېږي نه. خلکو ته زنانه پاک دامني معلومه چې دا څونه پاک دامنه ده او څونه عاجز طبیعته ده، او ستا هغه ظلم او زیاتې حیوانیت هم خلکو ته معلوم دی. نو سبا بل نکاح بیا نشي کولی. که چېرته یو ځای کې تپوس کې خلک دا حیوان دی، ځناور دی، دله څوک لور خو ورکړي بیا. نو دنیا کې د خپل ځان سره ظلم وکړه، کور د ځانه په خپله روان کړه.
ومن يفعل ذلك او څوک چې کوي دا کارو ان دا زیاتی په دنیا کې کوي دی خپل ځان سره ظلم کوي فقد ظلم نفسه پس یقینا د زیاتیو کو ظلم کو نفسه خپل ځان سره ولا تتخذوا او منی سے تاسو آیات اللہ آیاتونو د الله تعالی لرا د الله تعالی د آیاتونو مراد احکامات دي چې کوم بیانېږي الله تعالی د حکمونه دا منی سے تاسو حضوان پټو کو سرا دا هو د عمل کولو د پاره دي الله تعالی تاسو جاهلیت نه روباسلې ہدایت ردر کونی علارتو خودلا انسانیت صفات رتو خودلو دا سے چلے گے تو تاسو پدیلن باندی راشے او تاسو غپ ٹوکو سرنی سے یو بی بی نشے ساتلے نبی علیہ السلام تو گرے پا یو ٹیم کی نہ بی بیانے وے وہ کہ نہ کورنے وے او د ټول سردا مسلې دای سره وي نبی علیہ السلام دغه نه بیبیان ساتلی دي د حقوق پورا کړی دي باقاعده هر یو بیبی د نبی علیہ السلام نه خوشاله دنیا نه تللی ده نبی علیہ السلام بارک چرتم یو بیبی دای ویلی چر دا خبر پکې خنوا دا پکې خنوا ټول ته نظارې دي اس خپل اخلاق د نبی علیہ السلام مصروفیات زمون زیات ورس سیو ای باوجود نبی علیہ السلام نه قرآن خوشاله ساتلی دي هغه تو ګوره هغه شانتي زندگی اختیار کړي دا الله د آیاتونه دا پټو کو سرمنی سے او ټوکې دام دي چې عمل پې نه کوي او ټوکې دام دي چې طلاقونه درې په یو ځای باندې ورکړي دیو جنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ته یو سړی راغی هغه وی جی انی طلقت امراتی 100 مرة ما جی خپل بیبی له 100 طلاق ورکړو 100 پیری مولا طلاق ورکړو نو فماذا ترى علی سوای مبارکی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرمائلو کہ طلقت منکا بسلاسن ستا بی بی خوستان پدرو طلاق سر جدا شوا مغلس شوا او دا باقی دریکم سل طلاقون چی دی نو داتا دا اللہ تعالی آیتون پٹو کو سرونی سلو او دیوتوی ولا تتخذوا آیات اللہ حضوا وتوی اتخذت بها کتاب اللہ حضوا اللہ دما کتاب پټو کو سرمنی تا سر ټوکی وکړي چې قرآن طلاقونه دي تر دریبه کم دي سل دي لکه ستاړل سل رالو دا خلقوی په زرو کانو باندې او په سلو کانو باندې او په لسو کانو باندې ولیه دا د الله تعالی آیاتونه په ټوکو سر نیسل دي چې قرآن درې ادوی نه که د جاهلیت خبره درې کم دي وي د ما خپله خوښه دا د الله تعالی آیاتونه ټوکې دي حضوان په ټوکو سره له لعب سره یا اعراض کول دینا دیو جنا طلاق داسی یو مسئله ده چې دې باره کې نبی علیہ السلام فرمایي ثلاثن درې خبرې داسې دي جدهن جد وهزلهن جد دا درې خبرې کتا په سنجیدګۍ سره وي او د عمل په نیت دی نو ټیک تا کیږي با او کدی کتا مذاق کو ټوکی دی وکړي دا ټوکی هم بیا ریشاوي دا کیږي با ناغای کیو نکاح دی
او دیم طلاق تے او دریم اغا عتاق غلام دی آزاد کو تیما ٹوکی کولے او دارنگی طلاق تی ورکو تیما ٹوکی کولے او دارنگی نکاح کے نما ٹوکی کولی ایجاب و قبول کے ندا ٹوکی اندہ بری شائی وسو یعنی عمل بکی گی بدی باندے کتا پا ٹوکو کی طلاق بکی گی باندے جو جنا نبی علیہ السلام فرمائی دا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ روایت تے کہ سلاسن دری خبر داسری اللاعب فیہا کالجاد دے کدے کے چاٹو کے اکڑی نو دا ٹوکی کون کے داسر گوئے کے پریشے دا کار کر دے اغبیاء نکاح والطلاق والعتاق جاہلیت کی ناشنا طریقہ یو سڑی با طلاق ورکڑو آبی جی لعبتو ما غلوبی کولی غلام بے آزاد کو جمع لعبتو ما خز ٹوکی کولی قرآن دا ٹوکے دا بری شائی وسو دا کیگ بدا سے دیو جنا ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمائی اربعن سلور خبر داسری مکفلاتنو چی دیتا تالی لگی دلی دا تعلیم کلا وخی آئے کیو النظر والطلاق والعتق والنکاح نظر دے منخترہ چی دینا دا کڑی نو وسمی کوا خو چی دیو کڑا تالا دے کلو کڑا منختر اکڑا اسی پورا کشابا دارنگی نکاح دے نکاح دیو کو تالا دیوتو والا نمی کلا وقت طلاق مور کوا دارنگی دا طلاق تی نشتا تالا و طلاقی دل رنمی وار کوا او دارنگی عتاق تے غلام دے نلی آزاد کری استا غلام دے تالا دے نمی آزاد ہوا چی بیا ارسو اوزق ما غلط شو ما ٹوکی کولے اذکروا یاد کے تاسو نعمت اللہ دا اللہ تعالی احسانو علیکم بتاسو باندے اللہ دا نعمت مراد اسلام دے اللہ احسانو کو چی اسلام ہوتا کہ خپل مذہب در کو دا ہر سے چلے تو خودو یو بی بی با نکاح کے سنگ راولی او دا نکاح نبی سنگو باسی خپلی طریقے رتا خودلی دنوڑی حیوانیت کوئے وما انزل علیکم آج اللہ تعالیٰ نازل کڑی پتا سبان دے من الکتاب دا کتاب نچ قرآن کریم دے اللہ کلی کتاب در کو چیکر سے موجود دی والحکمت و حکمت مراد احادیث و سنت دی دا نبی علیہ السلام قرآن کی چکم خبر اجمالی وی نبی علیہ السلام وضاحت کو تفصیلی بیان کو دمر اللہ تعالی احسانات کو تحصیل حسن جاہلیت خبر کوئے نبی علیہ السلام فرمائی انتم اليوم على بینت من ربکم اے خلقو تاسو گورے دیوخ کی پیوازح لار باندے ما لم تظہر فیکم سکرتان اسن چاگا دو نشی پتاسو کی راشی دا دو نشو دراتون مخی تاسو پنی غلارین و پنی غلار باندی زین او که دا دو نشی تاسو کی رالین گبتنی غلار نخکاری نبی علیہ السلام سوی وی سکرت العیش و سکرت الجہل یودا چی دا جون نشک پریوزے عیش و عیاشو کی پریوزے کله چې د عیاشو په نشک پریوته کنا بیا ورته دین او شریعت او کرامت بیا نخکاری او دیم سکرت الجهل د جهالت نشا انسان چې کله جاهل شي نو بیا دی عجیب خبرې کی نو دا د جهالت د نشین مخکې وخت تاسو پنی غلارین عمل په کوي تاسو
یعظکم به نصیحت کوي تاسو الله تعالی په دې سره. په دې ټول خبرو مقصد تاسو ته خیر خوایي او نصیحت کول دي. واتقوا الله او یریږئ د الله تعالی نه. واعلموا پوه تاسو د الله په حکمونو باندې عمل کول دپاره تقوا پکار ده. چې انسان کې څونه زیاته تقوا وي دونه به د الله د حکمونو عظمت احترام او عمل وکړي به. دا د قرآن کریم ناشنا انداز دی. کله چې حکم بیان کړي نو وروستو خامخا د تقوا خبر کې الله نه ویریږئ. یعنی د الله تعالی په یری سره به تاسو په حکم باندې عمل کوئ. صحابو کې د الله تعالی یره ډېره زیاته وه، هر یو حکم موجود و. او چې کله د الله تعالی یره نی نو قانون به وي، ادارې به وي، لیکن بیا هم عمل به ني. بیا عمر رضی الله عنه په صحرا کې یو بیزوګر شپونکي نه تپوس وکړو، یره دا بیزه ماله راکه. په طور امتحان یې ووایي چې ملګرو له حلاله کړمه. او یې تپوس وکړو څوک یې د کوم ځای پلانکي یم او د پلانکي مالک بیزې دی را سره، یا دا بیزه موږ له راکړه. هغوی چې دا خو زما د مالک دی، ما ته خو دې اجازت نشته دی د ورکولو چاته. نو عمر رضی الله عنه ورته مالک ته څه پته را؟ ته مالک ته وایي چې بدخشان روکه شوه، یا شر مخ راغلی و، یا پرېوته، مړه شو، مرداره شوه، شل خبرې کولی شي. ابه څه JIT جوړي تا پسې شاته. نو هغه ته څه وي؟ فأین الله، مالک خو ټیک د مدینه منوي، لیکن الله کم ځای کې رہی. الله خو دلته شته که نه، ما خو الله تعالی ویني. نو دا د الله تعالی یره چې انسان کې نو ناس به هلته کې غر په ویښتو د الله تعالی یره وي پکې. عمر رضی الله عنه کورخوا کې تېرېده، یو زنانه خپل لور ته بچي په دې هغه پیو کې اوبه واچوه. وی مورې امیر المؤمنین منع کړې ده. وی امیر المؤمنین ته څه پته ده؟ هغه وی الله خو شته دی که نه، که امیر المؤمنین ته پته نشته دی. عمر رضی الله عنه هغه کور ته نښه وکړه او سحر بیا تپوس وکړو چې دا جینۍ څوک ده، او د هغې نکاح خپل زوی سره بیا وکړو، عاصم رضی الله تعالی عنه سره. او د هغه جینۍ نه بیا وروسته الله تعالی د عمر بن عبدالعزیز صاحب چې تاسو وایئ، دا د هغې نه الله تعالی پیدا کړی دی. چې کله داسې تقوا وي نو ښکلي ښکلي خلک پیدا کېږي. او کله مارې داړې حرامې شروع نو خامخا ګند و بلا بیا پیدا کېږي. ټول کلي به بیا حیرانې چې خدایه څه دي، چې نه وې نو ښه به وه. دا په علاقه کې انتشار بیا د هغه نه خورېږي، وجه دا چې شاته څه کار مار شوي، دا یې وجه دا وي. واعلموا پوه شئ تاسو ان الله چې بېشکه الله تعالی چې دی بکل شیء علیم، په هر یو څیز باندې علیم پوه دی، خبردار دی. او کله چې تاسو طلاق ورکوئ بیبیانو ته، پس دې ورسېږي نیټې خپلې ته، پس تاسو ایثارې کړئ دې لره په جایز طریقې سره، یا ازادې کړئ تاسو دې لره په جایز طریقې سره. او تاسو مه نیسئ دې لره دپاره د ضرر ورکولو چې زیاتې وکړئ تاسو. او څوک چې کوي دا زیاتې، پس یقین د ظلم وکړو په خپل ځان باندې. او تاسو مه نیسئ د الله تعالی حکمونه په ټوکو سره، او یاد کړئ احسان د الله تعالی په تاسو باندې، هغه چې نازل کړی په تاسو باندې کتاب نه د احادیثونه. نصیحت کوي تاسو ته په دې سره، او یریږئ د الله تعالی نه. او پوه شئ تاسو چې بېشکه الله تعالی په هر یو څیز باندې پوه دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحيم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها والوالدات او میندې یرضعن پیب ورکوي اولادهن اولاد خپلتا حولین دوکالا کاملین پورا لمن دا حکم دا چا دا پارا دے ارادا چیراد لری ایتم دا چدی پورکی الرضاعتا مدد پیولرا وعلى المولود له او پپلار باندې لازم دی رزقهن روزی دی بیبیانو وکسوتهن او جامی دی بالمعروف دا عرف مطابق لا تکلفو تکلیف کی نشیا چولی نفس حس یو نفس الا وسعها مگر د هغه طاقت مطابق په آیت مبارکه کې د ماشوم د پيو د مودي بیان دی او د ماشوم د حقوق بیان دی او ماشوم سره متعلق د مور د نو د مور د حقوق بیان دی مخکنا طلاق او د عدت خبري شروع دي او د دې آیت بعد هم د عدت خبري بیانېږي امانس کې پکې د معشوم د پيو د مور د خرچي بیان زکه کې چې کله بعد اوقات طلاق شي نو اکثر معشوم ته نقصان ورسي هغه ټول زور د معشوم نوزي مور خو یا معشوم له توجه نه ورکوي او اخلینا یا لپین ورکوي او کله پلار په غیرت کې راشي نو معشوم د مور نو شو کی حالانکه معشوم د پيو په زمانه کې د هغه تر مور توجه پکار ده لیکن پلار په غیرت کې راغله دی او په جذبات کې راغله معشوم د مور نه جدا کی یو طرف ته معشوم نقصان شي او بل طرف ته مور ته مزید ایذا او تکلیف ورسیږي دلته کې بیان کې چې دا مسئلے خو بزیر علی کله به نکاحی کله به طلاقی کله سو لیکن معشوم ته نقصان نه یو کول پکارو معشوم سره واسطه او تعلق د پلاروم دی او د مورم ده د معشوم د مور سره که نفرت نو معشوم نه دغه سزا نه ورکول پکارو آیت کے بیان نے چې مور بخپل معشوم لا 2 کاله پی ورکوي او دا حکم عام دی د هر زنانه لپاره کدا په نکاح کې دا او کدی ته طلاق ورکړل شوی دی کدا مطلقه دا و معشوم ته پی ورکی او کدا په نکاح کې د نو 2 کاله پی ورکی دا د معشوم حق دی
په پلار باندې دا خبر لازم ده چې ماشوم له به د پیو انتظام کی کاوله دا خپل مور ورکي نوم ټیک ته او که مور ته څه مسایل دي نو بیا به د بل متبادل سوچ او انتظام به ولکي د ماشوم د پیو مدت 2 کاله ده زموږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نسبت باندې د پیو مدت 2.5 کاله ده 13 میاشتې را هغه د سوره احقاف د آیت نه استدلال کی وحمله وفصاله 30 شهرا 30 مہینے یادی او دا هغه دواړه شاګردان چې صاحبین ورته وي او دا نور درېواړه امامانو هغوی وي چې د ماشوم د پیو مدت 2 کاله ده دا د ماشوم حق دی او د 2 کالو نه سوا بیا ماشوم ته پی نه ورکول پکارو دیو جن کم معشوم چې په 2 کالو کې دن دی او زنانه پیوس کړو نو دا معشوم دا غي زوی شو رضاعتم دې ته ویل کیږي یو معشوم د پردې زنانه پیوس کړو نو دا رضاعت پاله ثابتېږي چې کله په 2 کالو کې دن د پیس کړي او کده 2 کالونه خبره سیوا شوه نو بیا د رضاعت تعلق نه ثابتېږي لیکن صرف د عائشې رضی الله تعالی عنها اختلاف دای پنځ به سموده مقرر نه را هغه د 10 کالو د 20 کالو د 10 کالو هر څومره عمر کې چې یو انسان د چاپې اوس کنوي تعلق ثابت شو عائشہ رضی اللہ عنہا خپل مجتهد او لوی بیبي وا دای بعضی مسلې عجیبه وي ادي وجنا عائشہ رضی اللہ عنہا ودا هله اختیارونه چکرای با وختل چیر یو نارینه دی ما ته مخامخ راشیو یا نارچا ودا خواهش ام المؤمنین زمونږ زمونږ مور په ځای باندې را او د فردي حکم هو په هر حال وو نای ودا هیله به اختیارول چې دا چکم داغي کمې نږدې رشتہ دار وي خورزا او دارنګ ریره وغیرہ نه اغي ته وي چې ته د انسان لپې ورکا چې تاسو رشتہ جوړ بس ما سره رشتہ جوړ شي بیا مخامخ راتلی شي خدا د هغه خپل هغه تفرد او د خپل ځان اجتهاد مثلا دکه د چې په 2 کالو کې دن یو معشوم په اوس کې ندابا رضاعت به ثابتېږي ځکه نبی رسول الله فرمایي لا رضاعت نشته پس د 2 کالونو د 2 کال بیا رضاعت نه ثابتېږي نو د معشوم حق د 2 کالو کې دن د پیوس کولو دی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې 2 کاله د معشوم حق دی او دا ورپسې 6 میاشتې د معشوم د صبرولو دي 2 کاله هغه خپل پیری ورکړي بیا معشوم یکدم صبرول ګران دي معشوم ته نقصان رسی بیماری کی وسره بیا په دغه 6 کالو کې بیا معشوم په دمدمه په کلار باندې په ترتیب سره دا صبرول پکار دي معشوم با بیمارم نشي او ځا هغه 2.5 کاله کې به معشوم خپل دغه شي
او د 2 کالو نه بعد فتوا په 2 کالو باندې ده او آخري کال 2.5 کال دي 2.5 کال بعد بیا ماشوم ته بالکل نه ورکي کموري چې نه خیر د ما ماشوم نیازبین دی نو به دغه پیو به دغه اوس کړو دې نه پس هغه پی نه دي ورکول پکارو هغې وجه دا ده چې د ماشوم دا پی چې دا د ماشوم غذا جوړېږي دا غذا یې در لپاره د دننه شنوما د دې پیو نه کېږي اډوکي یې مضبوطېږي او غوښه سیوا کېږي وینه سیوا کېږي او دا په دغه موده کې وي د دې نه بعد کدي هر څومره پیس کې نه د بدن حصه نه جوړېږي ایسر نشونما نه کېږي د ماشوم صحت پې نه برابرېږي نو که هغه سکي نه څه فایدې نشته دی بیا د هغه دپاره غذا پکار ده خوراک پکار دی بلکې بیا منع دي زنانه په دې ګناهګارېږي که د 2.5 کالو نه بعد بیا ماشوم ته پې ورکړي ها په یو صورت کې ورکولی شي که چېرې ماشوم بیمار دی او یو طبیب او ډاکټر او حکیم ووایي چې ماشوم ته بطور علاج دا پې پکار دي بطور غذا نه بطور علاج چېرې د علاج په دې پیو کې دی بیا خو چونکې علاج په حرام څیز سره هم جایز دی بیا چې کله مجبوري شي په معنې طور رفي مخمصتین مخکې تېر شوی دی بیا به طور علاج صحیح ده او که نه دغه خبره نه نو بیا به ماشوم د مور دغه پې نه ورکي والوالداتو میندې والدات جمع د والدتون ده لفظی معنی جننے والی پیدا کون کی زیگون کی قرآن کریم مین دیونے چگنے پا مور باندے والداتی ہوئی اصل کے دا قرآن کریم انداز دا شفقت تے او دا تربیت تے او دا رحمت تے چکچر فرق دا زنا دا طلاق شوی دی نو دا زنانه مطلقه ده او ظاهر خبر سړي سره به دشمني می نفرت به می او دا به کوشش کوي چې دنه زور وباسمه بله سلار وایي تشتنه نه ناشي ماشوم دی نو د ماشوم په ذریعه سره دغه نه زور وباسه نو قرآن وي نه طلاق خو دله صحیح ده کې ماشوم خو نه یې درکړي د ماشوم څه ګناه بل دا خو ستا زوی دی تا پیدا کړی دی نو ستا خو ده سره ډېره غټ تعلق او رشته ده والوالداتو میندې که دا مطلقي وي او که دا په نکاح کې وي دواړه میندې دي نو دوی به څه کوي یرضعن پی به ورکوي دا خبر دے پا مانا دا امر سرنی لیرزعنا دی پیور کوي اسی خپل مور تا معشوم لپیور کول دا مستحب او مندوب عمل دے یعنی واجب پی ندی چه خپل مور بخامها پیور کی کچه خپل مور لپی ورکی نو خبره ده مستحب دی ولا مندوب حکم دی نو پلارو بیا د بلی مور انتظام بولکی د بلی زنانا اوس کپلان سره گنجائش نشتا د بلی زنانا خرچه نشي برداشت کولی نو آیا دا د بلې زنانه په ماشوم باندې ښه نه راځي یا بله زنانه پیدا کیږي نه نو بیا په دې صورت کې د خپله مور باندې پی ورکول بیا واجب دي بیا مستحب نه دي بیا واجب دي په دې باندې بیا په دې ګناهګاریږي
چې پلار خرچم نشي برداشت کولی د نه بلې زنانه او یا بل زنانه شته لیکن د هغې پی د ماشوم دپاره ښه نه دي او یا ماشوم د بل چا پیس کینه بیا خو مجبوري ده بیا به خامخا دا مور به دې ماشوم له به خامخا پې ورکي او که نه ورکي نو ګناهګارېږي او مور دا مطالبه نشي کولی چې که تا وله بله زنانه راوستلی او تا تنخوا ورکوله پیسې به دې ورکولې اجرت به دې ورکړو نو هغه مال راکوه نو دا مطالبه دا مور نشي کولی دا چې کله په نکاح کې وي نو منکوحه چې ده دا به نه چې ماله به د قوي اجرت به راکړې ماله به تنخوا راکړې نه او نه چې کوم دی دا په عدت کې وي نو په عدت دوران کې دا د قوي خرچه نشي اخیستی ها چې کله عدت ختم شو دا آزاده شوه او ماشوم دغه مور سره د هغه له پی ورکي اوس په پلار باندې دا خبره لازم ده چې د ماشوم خرچه به ځان له ورکي او د مور خرچه به ځان له بیا د ماشوم خرچه ځان له ده او دا مور چې د ماشوم له پی ورکي اگر چې خپله مور یې ده نو د هغې خرچه به پلار بیا ځان له ورکي دا اجرت د عدت نه بعد دی عدت دوران کې او یا په نکاح کې مور دا نشي ویلی چې ماله به ایکسټرا چارجز راکې نه په نکاح کې چې کله دا بیبیره د دې خرچه خزم په دې خاوند باندې ده د هغې نفقه د هغې سکنه خرچه او جامې ولې په پلار باندې نه دي څوک نو هغه مخکې نه هغه برداشت کیږي مزید څه بوج په ده باندې راولي او یا که دا په عدت کې ده نو عدت دوران کې هم خاوند به خرچه ورکړي خپلې ښځې له نو خرچه خو مخکې نه هغه برداشت کړي نور مزید څو چې کله د عدت نه خبره ختم شوه نو ښځه اوس آزاده ده نو که هغه د ماشوم دپاره بل چا سره نکاح نه کړي نو بیا به دا خاوند به څه کړي د هغې د ماشوم خرچه او د هغې خرچه به ځان له ورکړي مسله دا ده چې ماشوم او ماشومه کالک دی او که جینۍ ده ماشوم تر 7 کالو پورې او جینۍ تر 9 کالو پورې دا به مور سره مور به حضانت کې ته حضانت وي یعنی مور به ورله پیم ورکړي تربیت به هم کړي شفقت والا معامله به ورسره هم کړي ماشوم الګ چې کله د 7 کالو شو بیا به دې د مور نه واغستی شي او پلار سره ځکه د 7 کالو نه بعد ماشوم اوس لویږي هغه حرکتونه خپلي عادتونه خپلي اوس هغه له شفقت نه دی پکار د پلار لږه زورنه هم پکار ده مور کې فطري دا شفقت زیات دی اکثر چشم پوشی که خیر ده خیر ده نو سو د 7 کالو نه بعد ماشوم بیا روانیږي د ماشوم دغه 7 کالو د 15 منځ کې به دغه تربیت تېره ده او که پلار په دې کې د غفلت نه کار واغستو نو بیا وروسته به یې جاړي به چې دا څه وشو دا څه وشو نو دې وخت کې د 7 کالو نه بعد بالغ بیا پلار له راشي نو پلار به بیا دا تر 15 کالو پورې بیا به هغه تربیت وکړي او دارنګې جینۍ کله چې 9 کالو شوه بیا به د مور نه دا واغستي بیا پلار ته حواله شي لکه دا باقي عمر پلار سره تېري چې دا صحیح تربیت د دې وشي او کله چې بیا دې بالغ شي دواړه نو بیا هغه ته اختیار دی بیا هلک او جینۍ ته بیا اختیار دی بیا که پلار سره اوسېږي او که مور سره اوسېږي خو چې هر یو سره اوسېږي نو دې به دا پابندي نه لګي چې د بل سره ملاقات به نه کوي ځکه حق د دواړو دی ابو داود شریف کې روایت دی
نبی علیہ السلام ته یو زنانه راله، هغې نبی علیہ السلام ته وویل خو څه ناشنا تمهید یې وتړو، ویل زما دا ماشوم دی، بطنی له وعاء وصدری له سقاء وحجری له حواء. بی بی سے ناشنا کمالو کو وی دا ماشوم چو وی چکل دی زما پا خیٹا باندے ون زما خیٹا دیر پار یو لوخی ہو او کلچی دی دنیا تراغن زما دا سینی در پار مشکیزه و پیول ورکول دنا او زما دا ترخ در پار حفاظت گاه دا. نسا مطلبو په څومره مرحلو کې ما دې ساتلی دی. اوس چې کله دې رو رو لویږي نو د پلاري دا زمانه اوس سخت دي. نو نبی علیہ السلام ورته وفرمیل چې انت احق به، ته ډېر حقدار یې د ده، دا به تا سرې، خو ما لم تنکحي، تر څو چې تا نکاح نه کړي. کدی نکاح وکړه نکاح ستا حق ته کویم شي، او چې کله تا نکاح وکړه بل چا سره بل کور ته لړې نو بیا د ماشوم مطالبه ته نشي کولی، یا ماشوم ستانه خامخا اغوستی شي. او که ته قرباني کې په خپلو جذباتو باندې کابو راولې او ماشوم ته کینې، دا خو نورم اجر دی په دې کې چې د ماشوم صحیح تربیت وشي، د ماشوم دپاره خپل زندګي قربانې بیا هم ټیک ده. خو لیکن که چېرې تا بل نکاح وکړو نو بیا د ماشوم هغه حق ستا ختم شو، بیا ماشوم چېرې نیا ته میلاویږي د مور ته، او که هغه هم ني بیا به دا ماسی ته میلاویږي. چې ماسیم نشته بیا به د پلار طرف ته راځي، نو بیا به د پلار مور ته میلاویږي به. نو دا د ښځې حق دی د زنانه چې ماشوم واخلي. او نجینې د 9 کال به پلار ته راشي، چې 15 کال شي بیا اختیار دی. نبی علیہ السلام دا واقعات مخې ته راغلي دي. یرضعن پی به ورکوي، نو دا پی ورکول دا مندوب او مستحب خبره ده، او واجب په صورت کې د چې کله ماشوم ته نور پی نه میلاویږي، بله زنانم نه میلاویږي، یا پلار خرچه نشي برداشت کوم، یا خپله مور باندې دا واجب دی. اولادهن اولاد خپلتا دار دی خپل اولاد ته به پی ورکوي. حولین 2 کالا کاملین پورا، دا کاملین صفت تاکید دی د حولین دپاره. 2 کالا نوی کامل 2 کالا، یعنی حق د ماشوم کامل 2 کالا دی. د ماشوم فیدې ته به ګورو چې د ماشوم فیده آیا پوره 2 کالو کې ده او که نه کم کې ده. که د ماشوم فیده په 2 کالو پوره کې وي بیا مور پوره 2 کاله پی ورکړي، او که د ماشوم فیده یې مخکې پوره شوې وه، بعضې ماشوم د شروع نه صحتمند دي، نو هغه د 10 میاشتو د کالي او د 14 میاشتې نه هغه غذا شروع کړي، نو هغه ته بیا د پیو ضرورت نی، بس ټیک ده. که مور او پلار دواړه رضامند شو په دې باندې چې د ماشوم فایده په دې کې را چې 2 کالو نه مخکې صبر کو او ماشوم نه خرابېږي نو بس ټیک ده. لکه دا خو مور او پلار دي ښه پوهېږي په دې باندې، خو مور به خپل ځان ته نه ګوري چې زما صحت به سر خرابېږي،
که د خپل ځان فایدې ته ګوري ماشوم فایدې ته نه ګوري بیا د مور د ماشوم حق ووهه ماشوم ته بیا د خپل حق پوره ورکول پکاري یا پلار دی او بله زنانه والا په رضاعت باندې نیسلی د پیو دپاره او دې د هغې تنها ورکي نو دې چې بس دا ډېره ده بس نور له مه ورکوه خیر دی ځکه خرچه به زیاتېږي راباندې نو دې د خپل ځان دپاره داسې کي د ماشوم فایدې ته خو نه ګوري اصل د ماشوم فایده را نو حولین 2 کاله کاملین پورا جدید سینس او جدید او طب هم دا وایي او قدیم خاصم دا خبره کوله چې ماشوم کله 2 کالو کې دن دی د ده دپاره د مور د پیو نه علاوه بل داسې یو غذا بهترین نشته چې د مور پیسو نه بهترین دی د لپاره او برابر دی د دې نه علاوه بل هېڅ یو که دا سریلی کې دي او که دا هر څه دي د دې نه زیات د ماشوم ته په خپل مور پیچي د هغه نه زیات بهتر دي دا خو زنانو چرې یو پیشن جوړ کړی دی د ماشوم فایده کمه ده خپل فایدې زیاته ګوري دا د ماشوم حق وال دی او سبا قیامت کې به دا ماشوم یې د مور ګریوان به یې بیا نو د پلار ګریوان به چې دا زما فایده خو چا نه کتل او خپلې فایدو ته یې کتلو دا زنانه دي ماشوم په پیمپرو باندې عادت کی پیمپری وتا چی غریب پای کې ګنده پروتی و دا بیغم اوسیږ بیغم ګرځي یو تسار واچي بل ساره دی ویلر کی آپ کې سو پیره واړه بوله سو پیر لوی بول کړي غریب په خپل چې په ګن کې پروت مال لري صرف د خپل ځان د فایدې لپاره چې بیغمه به ګرځي خویدا پیمپر به بیغمه ګرځه او انسان د خپل ځان ته وګوري ته په ګندګۍ کې 24 غنټې تیرولی شي دا هم انسان دی که نه دی په ګندګۍ کې 24 غنټې څنګه تیري د ماشوم فایدې ته که د خپلې فایدې نه کتل پکارو چې څوک به بار بار داسې کي دا د ماشوم حق ته صحیح تربیت او صحیح نشوما کولو نو مورم د غفلت نه کار اخلي پلارم د غفلت نه کار اخلي خپل سهولت په ځای زیات د ماشوم سهولت او تربیت ته کتل پکار دي لمن اراده دا حکم د هغه چا دپاره دی حضرت تانی رحمت اللہ علیہ دا یو مرید دی محمد شریف سے د ملتان هغه بیبي دواړه تلو خانقاه ته بیبي تانی سے په دویم کور کې وه او دې بار خانقاه کې و دا محمد شریف سے خپله واقع په خپله لیکي وی زما بیبی د تانوی رحمت اللہ علیہ بیبی سر یوزے تتللو نو معشوم یہ کور کے پریخودو او دی لڑے یوزے معشوم یہ کور کے اس یوازے پریخدے دا حضرت تانوی رحمت اللہ علیہ پا ہر خبر باندے بنظر ہو چی دی دوارا واپس را لے تانی رحمت بیبی نے تپوسو کو تاسو رالی وی آو وی آغا زنان سر معشومو وی آغا معشومو خبر اوده پریخه ده حضرت تانی دمر غټه غلطی چې معشوم یوازې پریخو دلو دامم لاموری چې خپل معشوم به یوازې کور کی پریزی معشوم سره شل خبر دی یوازې به راپاس یو به یریږي مور پسې به جاړي درنده راشي بلې مسله پیدا شي
او مور بیغمه غبار ګرځي دا میندې دا غفلت نه کارلی ماشوم کور سار پریدي ودو دا ګرځي ماسپښینه پورې او بیا ماسپښین ناشي دا میندې د ماشومانو حقونه وخي دا د ماشوم حق دی ماشوم سر یو ځای ګرځي به دا به ځان جدا کېنه لمن اراده دا حکم د هغه چا لپاره دی چې اراده لري ان یتم الرضاعة دا چې دی پوره کی موده د رضاعت لره موده د پیل لره قرآن کریم اختیار ورکو چې دا 2 کاله پوره کول عین لازم او فرض ندي که د ماشوم فایدې بیا ورکول پکار دي که د 2 کال نه مخکې د ماشوم فایده په بس کولو کې بس کې بیا په 13 میاشتو باندې په 20 میاشتو باندې پوره کې تاسو خپله خوښه ده لمن اراد حکم دا چا اراده لري ان یتم الرضاعة دا چې دی پوره کی الرضاعة مدد رضاعت لرا وعلى المولود له آسان معنی چې دنو پلارو پلار باندې خو لفظی معنی پلار نه ده لفظی معنی دا سره وعلى المولود له او په چا باندې چې دا د پار ماشوم زیږولې شوی دی ماشوم پیدا کړی شوی دی لفظی معنی ده وعلى المولود باغ سړی باندې چې دا د پار ماشوم پیدا کړی شوی دی مراد نه پلار دی د ماشوم نسب د پلار نه ثابتېږي د مور نه ثابتېږي دا زنانه چې ماشومان پیدا کړي د پلار د پاره پیدا کړي ځکه وعلى المولود له په پلار باندې د ماشوم ارث د پلار د پاره دی بیا دا مسله ثابت شوه چې د ماشوم او د ماشوم نسب د پلار نه ثابتېږي صرف چې کوم اهل بیت حضرات دي آئے کې نسب د مور نه ثابتېږي یعنی د فاطمه رضی الله تعالی عنها نه الته نسبت زی او باقی نور چې د هغې نسب د پلار نه ثابتېږي په عوامو کې دا خبره مشهوره ده چې سبا د قیامت په ورځ باندې به خلک رابلېږي د مور په نوم سبا رابللی کېږي او دلیل دا پیش کی چونکه د عیسی علیه السلام خو پلار نشته نه صرف مور ده یاسې نه چې د پلار نوم وایي او عیسی علیه السلام غریب بغیر پلار وي روح المانی په دې ډېر سخت رد کړی دی او سورہ بنی اسرائیل کی 15 سپارہ کې او مثلا داره چې هر انسان د پلار سره د هر انسان د پلار نوم باغستلی کی او پیسې برابرلی کیږي وعلى المولود له او په مولود له باندې او چونکه دا خبر په عوامو کې ځکه مشهور دا بار نه راغلی ده چونکه یورپین کنټریز کې د پلار خو چونکه پته نه او مور چونکه معلوم وي نو ځکه هغې خبره مور پسې بوځي ځکه د پلار خو پته لګي نه چې څوک دی وعلى المولود له په پلار باندې رزقهن روزی د دې زنانو ده د دې میندو ده وکسوتهن جامې د دې دي بالمعروف د عرف مطابق د ماشوم ده چې دا زنانو پی ورکي خپله بیبي ده نو د هغې جامې او د هغې روزي به دا پلار به ورکي به خو دا الله چې کله د عدت نه بعدي د عدت نه بعد دې زنانه به اجرت هم ورکي
او که دا زنه په عدت کې ده او یا په نکاح کې ده بیا ایکسټرا اجرت نشته او صرف چې کوم نفقه او کوم خرچه را به ورکي به دا لیکلي قرطبي چې که د عدت دوران کې مو د عدت نه بعد که چېرې پلار رالګي او دې زنه له اجرت هم ورکي او دې سره سره پیسې هم ول ورکي او جامې هم ورکي دا بهتره خبره ده ځکه چې په معتده باندې کومه زنه چې په عدت کې ده یا عدت نه بعد نه نو د هغې جامې په پلار باندې نشته په سړي باندې نشته او د عدت نه بعد نفقه هم نشته صرف اجرت د ماشوم د پیو دی او د ماشوم د خرچې دی نفقه او خرچه پې نشته په عدت دوران کې نفقه شته او د نکاح دوران کې نفقه شته دی بیا اجرت نشته نو علی المولود له په پلار باندې رزقهن روزي د دې ده وکسوتهن جامې د دې بالمعروف دور مطابق دې کې لږ خبرې نور مشتابه انشاءالله کو کهیری او مین دې په ورکې اولاد خپل ته 2 کاله پورا دا حکم دا چا پر چې اراده لري دا چې پوره کی مده رضاعت لره